بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. د یو کامل مؤمن او مسلمان دپاره دا ضروري دي چې په هره طریقه کې د نبی علیه السلام مبارک د تعلیماتو خیال وساتي او د نبی علیه السلام مبارک طریقې خپلې کړي. په دغه سلسله کې نن موږ د نبی علیه السلام مبارک هغه آداب او طریقې را نقل کوو کوم چې د څښلو متعلق دي، یعنې د اوبو څښلو یا د نور د څښاک د څیزونو متعلق دي، هغه آداب را نقل کوو. اول نمبر ادب په احادیثو کې چې راغلی دی هغه دا دی چې نبی علیه السلام مبارک په ولاړه باندې د اوبو څښلو نه منع فرمایلی ده. ترمذي شریف روایت دی. انس رضی الله عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى ان يشرب الرجل قائما. نبی علیه السلام مبارک د دې نه منع فرمایلی ده چې یو سړی دی په ولاړه باندې اوبه وڅښي الى آخر الحدیث. او دغه رنګ بل روایت دی د جارود بن العلا رضی الله عنه. هغه مبارک فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن الشرب قائما. نبی علیه السلام په ولاړه باندې د اوبو څښلو نه منع فرمایلی ده. د دې احادیثو نه دا خبره معلومه شوه چې په ولاړه باندې اوبه څښل دا مکروه دي او ښه طریقه نه ده، او د نبی علیه السلام مبارک طریقه دا وه چې په ناستې باندې به یې اوبه څښلې. خو عزتمندو په ولاړه باندې اوبه که سړی د څه عذر د وجې نه څښي نو د دې بیا جواز په احادیثو کې راغلی دی. او یا اوبه د زمزم څوک په ولاړې باندې څښي نو دا هم د نبی علیه السلام مبارک نه په یو ځای کې ثابت دی. دا د ترمذي شریف روایت دی. 1877 نمبر حدیث دی. د ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. نبی علیه السلام مبارک د زمزم نه اوبه وڅښلې په داسې حال کې چې نبی علیه السلام ولاړو. نو د زمزم اوبه که یو سړی په ولاړې باندې وڅښي دا د نبی علیه السلام نه ثابت دي. او دغه رنګ که سړی څه د عذر د وجې نه په خپو کې څه مسله وي یا لاندې چې کوم دی خټې وي کپړې مپړې ګنده کېږي نو که په داسې صورت کې څوک په ولاړه اوبه وڅښي نو دا به جایز وي، خو بهترې طریقه دا ده چې هغه په ناستې باندې وڅښي. بل ادب چې په احادیثو کې راغلی دی هغه دا دی چې اوبه به په دریو څاګانو باندې څښلی شي. په دریو څاګانو باندې اوبه څښل دا سنت دي. د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا. نبی علیه السلام به چې اوبه څښلې نو درې څاګانې به یې اخیستلې. نو دا هم د نبی علیه السلام مبارک یو طریقه ده چې اوبه څښل هغه په دریو څاګانو باندې وشي نو دا ښه طریقه ده. د دې سره بل ادب چې په احادیثو کې راغلی دی هغه دا دی چې د څښلو څومره څیزونه یي که هغه اوبه دي که شربت دی که چای دی نو په هغې کې پوکې وهل دا صحیح طریقه نه ده او دا هم مکروه دی او نبی علیه السلام مبارک د دې نه منع فرمایلی ده. ترمذي شریف روایت دی. 1883 نمبر حدیث دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی. هغه فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. نبی علیه السلام مبارک څښونکي څیز کې پوکي وهلو نه منع فرمایلی ده. فقال رجل یو سړي وویل القضاة اراها فی الاناء. یو سړي وویل القضاة اراها فی الاناء که څه ذره وغیره هغه لړه شوي په لوښي کې زه یې ووینم. نو فقال نبی علیه السلام مبارک وفرمایل احرقها دا توی کا. فقال انی لا اروى من نفس واحد. دا بیا بله خبره ده چې هغه راوي تپوس کوي، صحابي تپوس کوي د نبی علیه السلام مبارک نه چې زه په یو ساه باندې اوبه څښلو باندې نه مړېږم. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل فابن القدح لوښی لرې کوه. اذن په هغه وخت کې انفي که د خولې نه یعنې معنی داره په دریو څاګانو باندې اوبه څښه، لوښی لرې کوه او په دریو څاګانو اوبه څښه نو بیا به چې کوم دی ته مړېږي. نو دینه دا خبره معلومه شوه چې په لوښي کې دینه دا خبره معلومه شوه چې پوکې ورکول دا په څښونکي څیز کې د نبی علیه السلام د دې نه منع فرمایلی ده او دا خبره نه ده. د دې نور هم نقصانات شته دی. بل ادب په حدیثو کې چې راغلی دی هغه دا دی چې په لوښي کې ساه اخیستل د دې نه هم نبی علیه السلام مبارک منع فرمایلی ده. په لوښي کې به ساه نه اخلي، د دې هم ډېر نقصانات دي. د ابو قتاده رضی الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال. نبی علیه السلام مبارک فرمایل اذا شرب احدکم کله چې
په تاسو کې یو کس کاک کوي یعنې سسکي فلا يتنفس فی الاناء د په لوښي کې ساه نه اخلي. نو دا هم یو ادب دی د نبی علیه السلام مبارک فرمان دی چې څوک اوبه څښي یا بل څه څښي د څښاک څیز وي نو هغه چې کوم دی په لوښي کې د دې ساه نه اخلي او دا خبره نه ده. بل یو ادب د څښلو متعلق چې راغلی دی هغه دا دی چې یو سړی مثلا په یو مجمع کې ناست دی او د مجمع ته اوبه راغی او یو کس یې تقسیموي، یو له اوبه ورکوي بل له اوبه ورکوي، نو دی به د ټولو نه اخر اوبه څښي. دا هم یو ادب په احادیثو کې راغلی دی. د نبی علیه السلام مبارک نه روایت حدیث را نقل کړی دی ابو قتاده صاحب فرمایي نبی علیه السلام مبارک ساقي القوم آخرهم شربا، کم سړی چې په قوم باندې اوبه څښي نو دی به په څښلو کې د ټولو نه اخر وي، یعنې دی به اخره کې اوبه څښي، اول به قوم باندې اوبه څښي هغې نه بعد به یې دی څښي. نو دا هم یو ادب دی او د دې هم رعایت ساتل پکار دی. اخره کې دا خبره ذکر کوو چې نبی علیه السلام مبارک ته څه څښل هغه ډېر خوښ و او څه څښلو به ډېر خوند ورکولو. نو د بیبي عایشې رضی الله عنها روایت دی قالت دا فرمای کان احب الشراب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، په څښلو څیزونو کې ټولو نه زیات خوښ نبی علیه السلام مبارک ته هغه به هغه د څښلو څیز و الحلوه چې هغه به خوږ و البارده و هغه به یخ و، یعنې نبی علیه السلام مبارک ته به هغه څیز خوند ورکولو په څښاک کې چې هغه به خوږ هم و او یخ به هم و. لکه مثلا په دې زمانه کې کوم د شربت وغیره والو دا یخ هم دي خواږه هم دي، نو دا قسم شربت دا به نبی علیه السلام مبارک ته ډېر خوښ و. وما علینا الا البلاغ المبین.